بلا خبر محترمو بعضی مسلمانانی دا اختر پرزبانی خصوصا قبرستان تزی دا مسائل اهم مسائل لی خو افسوس دا دیدان پا اجتماعاتو کے نا بیانی کی خواہ لکه زمونږ د ډیرو عوام الناسو عمل خلاف نو مونږ وایو چې خلک رانه خفه نشي نو ډیر مسلمانان دي چې څنګه د اختر مونځ وشي که نه په دې مقبره ورمات شي یاره نو دا سیز هم صحیح نه دی دا د اسلام او بیا د دې اختر د خوشحالو خلاف چیز دی دا رز د خوشحالو وه زمونږ مسلمانان دی قرآن کریم کی چې وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ رکوع کله زمونږ استادان دا سبق پڑھاوي زمونږ استادان دلته د دې رکوع خلاصه وي وی د دې رکوع کې هغه خطاب ثالث د دریم خطاب دی او پدې کې د يهوديانو قباحت بیانوي انکارهم من الاوامر و اتيانهم بالنواهي دی یهودیانو ته جب الله وی دا کوي هغه به نه کوله چې وته وی دا مکوي نو هغه به کوله نو مونږ ته شریعت وی په غم کې خفقان کوي او په خوشحالو کې په خادو کې خوشحالي کوي او چې د مونږ په معاشره کې پښتنو کې پچا غم راشي نو خپل مور پلار او رشتہ دار او پسې سونه دیګونه وخت په خی کنه دا د خوشحالو چیزو کنه نو په غم کې خوشحالي کو او چې اختر د خوشحالو ورځ ده نو پای کې غم کو بیا الکه مړو ته اختر مبارکې ته زو دې ډومبه اختر دې د کاکا مړ دې محترم مسلمانانو چې مونږ په اخترونو کې ځان سره نور غم زده خلک اغم په خوشحالو کې شیر بل خبره مونږ سره با چم گاون کې غریبانان اوسېږي ماشومان یتیمانان وي کونډې وي چې مونږه او تاسو وغیم ځان سره په خوشحالو کې شریک ځکه یو ماشوم راوته دی د اختر په ورځ باندې یتیم دی نور ماشومان هم راوتی دي چا پیزار خسته چولې چا خسته جامې چولې دي او دارنګ کلونی دی ور سره دا ماشوم چې هغې ته ګوري په جړه کور ته راشي مور ته و چې زما د ملګرو سره خدا دا ښکلې ښکلې جامې ښکلې پیزار اور ته تسلی